د الله کورونو ته ځي څوک چې د الله کورونه آبادوي نو په دې باندې لومبی خو ډېر زیات خوشحاله شو چې شکر دی الحمدلله چې د جومات د مسجد نقشې ته ګورو الله رب العزت هغه هر څه بدل کړل زما او ستا د هر مسلمان په زړه کې واچولې چې د خپلو د بچو نوړه یې رانیمه کړله او د الله له ور کړله او د الله په کور کې د استعمال شي صرف په دې نیت او په دې اراده باندې چې دا د الله کور دی او دا په ما حق جوړیږي چې د الله په کور کې زه امداد وکړم او د الله دا کور زه آباد کړم دا امید زمونږ ستاسو نو چې الله رب العزت به د خدای د خپل کور به زمونږ په ذریعه باندې د عوامو په ذریعه باندې الله داسې جوړوي زمونږ دا امید هم نو چا هم چې صدقات کړي دي که لږې کړي دي که ډېرې کړي دي چا منډه تړلوالی ده چا تویره یې کړې ده د خپل وس مطابق یې چا څه کړي دي ډېرې کړي دي نو دعاګانې به زمونږ د ټول عمر چې څوک هم په دې مسله باندې وي دغه یو دعا به وي چې چا هم د الله په دې کور کې خپل مال حلال مال لګولی دی نو الله دې ورته قبول منظور کړي او حقیقت دی کومه پیسه چې د الله په کور ولګېدله دا ضایع نه شوله چې کومه په عامو فضولیاتو کې لاړه دا ضایع شوه د دې به د الله حساب کتاب کوي چې دومره پیسې مې درکړې وي ځکه په ورځ د محشر باندې الله پیغمبر علیه السلام حدیث دی پیغمبر علیه السلام فرمایي د انسان قدم به تر دې وخته پورې د خپل ځای نه نه خوځي چې الله ته تپوس وکړي او څه تپوس به دې کوي دغه تپوس به دې لومبی کوي چې مال دې څنګه ګټلی آمدني دې څنګه وه حلاله او حرامه وه ذریعه آمدن چې کوم ستا و هغه دې کوم اختیار کړی نو لومبی خو کوشش د دې کوو چې خپلو بچو له رزق راوړو چې حلال راوړو چې په هغې کې حرام نه وي بیا ولې که چېرې مونږ خپلو بچو له حرام راوړو نو بیا هغه په مساجدو هغه په تبلیغونو هغه په هېڅ نه سمیږي ځکه چې حرام وخوري نو د هغه نه به کم د خیر کار کېږي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د کم بچي د کم بدن پرورش په حرام مالو شو وایي د ده دپاره د جهنم اور کافي دی نو که مونږ کوشش والدینو ته لومبی دا خواست وایو دا چې زمونږ د اولاد دی دینداره وي نیکان دی وي صالحان دی وي قرآن خان دی وي زمونږ د مرګ نه پس زمونږ دپاره دعاګانې وغواړي خلک یې ښه صفت وکړي نو د مور او پلار او د والدینو دپاره لومبی ضروري څیز دا دی چې د ماشوم د شروع نه لا پیدا شوی نه دی خو د شروع نه به څه کې د هغه د حلالو بندوبست وکړي عبدالله ابن مبارک یو لوی محدث تیر شوی دی لوی محدث تیر شوی دی او د هغه واقعه ډېره اوږده واقعه ده خو لنډو مې چې کله د ده پلار مبارک د باچا وله لور ورکوله وایي زه ته عالمي او ته حدیث پړاوې نو زه تاله لور در کومه له دې وجې چې ده زما د لور په نکاح واخله ده وی زه خو اول زما بس طاقت نشته ستا لور د شهزادي ده د باچا لور ده زه یو عام انسان یم چې ما که ډوډۍ هم څه به نشته نو زه دې ته نه یم تیار باچا وی نه زما بچی دینداره ده هغه په خوشحالۍ په رضامندیت تا سره وخت تېروي باچا ته وی شرط به د دې دا وي چې کله هم زما نکاح وشي څلوېښت ورځې به چې دی نو دا زما خوراک خوري ته به خوراک نه رالېږې زه به حلال رزق دې له ورکومه او د هغې نه پس به بیا د خپل کور ته او بیا چې دی نو واقع داسې چې د هغې نه الله بچی ورکوي او هغه بچی بیا حضرت عبدالله ابن مبارک چې په لکونو شاګردان د هغه یو حدیث کې ناست او یو پیره اندریش یې وکړو نو خلکو یرحمک الله ووایي نو هارون الرشید بادشاه په کور کې ناست دی او تل شو چې دا څه چلو شو داسې یو ګونج اوچت شو ښځه ورته وایي بیبي وایي زبیده ورته وایي دا څه چل دی وزیران راغلله وایي دا دلته د مبارک عبدالله ابن مبارک په اندیشي باندې خلکو شاګردانو یرحمک الله ووایي هغه ته وایي چې عزت او بادشاهت خو د ده دی ته خو ځان ته بادشاه وایي نو خبره مې دا کوله چې لومبی کوشش به دا کوو چې د حلالو بندوبست وکړو هر کس ځکه دنیا کې انسان باندې دا ذمہ داري ده چې دی به د بچو تربیت کوي دی له به مال ګټي پیسې به راوړي ضرورتونه به له پوره کوي نو که حرام ډېر وي خو نه دي وي حلال دې لږ وي خو وي نو د حرامو نه به ځان ساتو نو لومبی تپوس به د انسان نه کېږي چې مال دې څنګه ګټلی و نو په دې خبره کې لومبی دغه ګزارش دی چې د حلال مال به بچو له راوړو ورپسې به چې دی نو بیا دا تپوس کوي چې مال خو دې ګټلی و خو خرچ کړی دی کم دی
هغه کس به ډېر خوشحاله وي چې په ځان یې خرچ کړی وي، په بچو یې خرچ کړی وي، د الله په کور یې لګولی وي، په غریب یې لګولی وي، مسکین باندې یې لګولی وي، د الله په نوم باندې یې مال ورکړی وي او د سره پاتې شوي نه وي. او هغه کس به ډېر خفه وي چې میږې ته هم دا نه شي وړی چې بس جمع مې که جمع مې که جمع مې که، آخر کې خبره ختمه شوه او دی لاړو، مال ټول وارثانو ته پاتې شو. وایي زما دومره حصه ده، بل وایي زما دومره ده، ماله به دومره میلاویږي. او د ټول عمر ځان ستړی کړه، 1 روپۍ ته چا ونه لیدله او ده وایي دا زما دی او زه دا یم. او آخر کې خبره ختمه شوه، مرګی راغی او مال ټول پاتې شو. او دی به وایي زما مال زما مال. فرشتې به وایي ستا مال کم دی؟ مال خو هغه و چې تا کم په ځان لګولی و، کم دی الله له ورکړی و. نو خبره مې دا کوله چې مال دا دی چې دا کم موږ مسجد کې ولګو، کم مو په ځان ولګو، کم مو الله له ورکو، د الله دا کور مو ښکلی تیار کو. او لږ ورته کې لږ مخکې لاړ شو، 2 کاله مخکې د جومات زړې نقشې ته وګورو، اوس وګورو، انسان پکې خوشحاله. د آینده نسلونو دپاره، د دې ماشومانو د بچو دپاره دی به هم دعاګانې کوي چې شکر دی زمونږ مشرانو دا سوچ لرلی و چې زمونږ دپاره دا سوچ وکړو چې داسې مسجد یې تیار کړو چې مونږ یې بېغمه کړو. نو په دې باندې چې یو ټول خوشحاله شو. دا کارونه ښکاره دي، ګوره خیال کوه دې بورډ کې دغه کې نشته دی. نو په دې باندې چې خوشحاله شو چې کم مال مونږ لګولی دی دا هلکه دی ملي راغلی چې کم مال بس چې کم مال مونږ ولګو نو دا ضایع نه شو. د دې وسیلې به الله رب العزت مونږ او تاسو له چې دنو راکوي. نو چې په دې باندې خوشحاله شو. بله خبره مې دا کوله، بعضې مساجد به تاسو لیدلي وي داسې وي چې هغه کو ډېر ښکلی جوړ کې، خو د مسجد آبادونکي پکې ډېر کم وي. جومات ته څوک به مونځ نه لري، که ته په جومات باندې کروڑونه روپۍ ولګې او سره زر پکې ولګې او څوک پکې الله نه وایي، څوک پکې مونځ نه کوي، څوک پکې تلاوت نه کوي، نو د داسې مسجد د الله د کور هېڅ فایده نشته. هغه مساجد هغه ځای کامیاب دی چې نمازیان مونځ کوونکي الله ویونکي دا پکې ډېر وي. نو چې په دې هم خوشحاله شي چې داسې مسجد دی چې دی به خالي کېږي نه انشاءالله. دا یو مدرسه ده، 120-30 پورې ماشومان دلته کې لاندې تاسو په خپله لیدلي په تاخانه کې دا سبقونه وایي. نو چې کوم که هغه نارینه دي او که هغه زنانه او زنانه هم خپل کالی خرڅ کړی دی، پیسې رالېږلي دي دې کې ولګوئ. نو چې هغوی دې په دې خوشحاله شي چې ګوره زموږ مال ضایع نه دی. دا ماشومان په دې ماشومانو کې به حافظان جوړېږي، په دې کې به عالمان جوړېږي، که په دې کې به هغه خلک جوړېږي چې هغه به عالم او حافظ نه وي خو صحیح دینداره به وي، الله نه به یېرېږي. د دې ماشومانو نه به ډېر ډېر خلک وځي، هرې محکمې ته به ځي، هر ځای ته به ځي. او موږ تاسو وګورو دا مشران هم دا ماشومان رالوی شوي دي، لوی دي. نو هغه کس چې هغوی مال لګولی دی په دې کې، نو چې هغه د زړه نه خوشحاله شي چې مال لګولی دی د الله په کور مې لګولی دی او زموږ د الله دا کور داسې دی چې الحمدلله دی هر وخت د منځګزارو نه ډک وي، د ماشومانو نه ډک وي. او په دې کې خلک د الله کتاب بیانوي، د الله کتاب پکې زده کوي. نو که ما کومې پیسې لګولې دي نو دا ضایع نه دي. زه به نه یم، سواله به زه مړ یم، خو زما پسې به صدقې جاریه را روانه وي. ولې زما پیسې په مسجد کې لګېدلې دي، زما په پیسو باندې پکې اغوسته شوی دی، زما په پیسو باندې خښته اغوسته شوې ده، زما په پیسو باندې ټایل لګېدلی دی، پوړونه پې اغوستې شوي دي. نو زه به نه یم او دغه پیسې چې کومې صدقې جاریه ما په مسجد کې د الله په کور کې لګولې دي دا به ما پسې را روان وي. انشاءالله کوشش د دې خبرو کو. نور مزید کار هم پاتې دی، د ستاسو مخې ته وړاندې راولم غټ غټ کارونه جمع را روان دي. دا کړکي لګول دي، دروازې لګول دي، پکې اغوستل دي. نو مزید دغه کارونه موږ له ضروري کول دي. کومو ملګرو چې کوم کار په خپله ذمه اغوستی و، یو ورور وی زه رګړی کومه، بل وی زه رنګ ورکومه، دغه رنګې یو ورور سیلینګ پوره وکړو. نو دعاګانې به ټولو ته کوو، که چا 10 ورکړي دي، که چا 20 ورکړي دي، که چا 1 لاک ورکړي دي. خو خصوصا هغه کس ته به ډېر کوو چې هغه ډېره قرباني ورکړي. یو کس لږه قرباني ورکړي، بل کس ډېره قرباني ورکړي، نو خامخا د ثواب ډېر مستحق دی. نو دغه رنګې دا کارونه ضروري کول دي. بل هغه ملګري ته د محلو والو ته دا خصوصي درخواست کومه چې زمونږ دا خبره ذهن کې وي چې دا مسجد چې داسې جوړ شو نو دا داسې نه ده چې بس یو کس راغی او دا پیسې واله او دا ولګېدې. 4-5 لاک روپۍ اوس هم مسجد قرضداره دی. نو ټولو ته خواسته
خپل صدقات خیرات دا بل خوا مه وړئ بل ځای کې مه ورکوئ. زه اکثر په دې ډېر خفه شم څوک راشي دلته کې او اعلان وکړي موږ اواز کوو نو موږ ته ډېر نه راځي، که اعلان وکړي نو د 300 روپۍ ول ورکړي او دا واله چې بل کلي ته یې وړي دي خپل مسجد کې ولې نه لګي چې ها ورکه په دې مسجد قرضه را ها دا تواله په دې قرض کې ورکه. نو ټولو ته خواسته چې په مسجد باندې نن سبا 4-5 लाख روپۍ اوس هم قرضدار دي. دا سلیمان بھائی لدی الله په مال کې نورم برکت ورکړي، اشتیاق لا خپل پیسې ولګولي. دا نن سبا موږ وګورو 10 روپۍ څوک نه ورکړي چې تا والو لګوا او مال به بیا راکړي او هغه خپل پیسې ولګولي. او چې کلم د الله کور له څوک پیسې ورکړي نو موږ له بوالي د دې دین هغه قرباني بس وي موږ دواګانې کوو الله دې په کورونو کې خیر راولي. نو دا غرانګي دا درخواست ټولو ته چې دا غرانګي قرضدار دي څوک هم دا کارونه کول غواړي څوک په دې کې حساب غوښتل غواړي نو هغه سره دې د خپل پیسې جمع کړي. واخر دعوانا الحمدلله. چې کومه پیسې محلي والو ته د فصل پاتې دي یا غنوري پاتې دي نو هغه هم درته درجه